اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اغزوا تغنموا وصوموا تصحوا وسافروا تستغنوا. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى نبي من بني إسرائيل أن أخبر قومك أنه ليس عبد يصوم يوما ابتغاء وجهي إلا أصححت جسمه وأعظمت أجره. دا دو روایات پدې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د روژې د اخروي فضیلت سره سره چې کوم دی نو دنیوي فضیلت هم بیانوي. لکه بار ملک نه پیدې وای درس ته ناستې اخروي فواید سره سره چې کوم دی نو دنیوي فایده هم ذکر کوي. په دې وجه باندې انسان له ذهن کې دا خبر یاد ساتل پکار دي چې الله پاک څومره هم په انسان باندې عبادات لازم کړي دي نو یوازې د هغې فایده په آخرت کې نه ده بلکې د هغې په دنیا کې هم فایده وي. چېرته داسې یو عبادت نشته چې هغې کې انسان ته خو د آخرت فایده میلاویږي او د دنیا فایده چې کم دی نو هغه ته نه میلاویږي. نو دا د روژو مطابق چې څومره هم روایات ذکر شول آخرت کې انعامات دې دوو روایتونو کې چې کم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام د آخرت د فضیلت سره سره چې کم دی نو د دنیا هم څه فضایل بیانوي. اولنی روایت د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه دی. دی فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل اغزو تغنمو غزا کوئ جهاد کوئ غنیمت په عمومي وصومو تصحو روجې نسئ صحتمن بشئ وسافرو تستغنو او سفر وکئ نو غنیان بشئ مالدار بشئ. او دا دویم روایت دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نه دی. قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان الله تبارک وتعالى اوحى الى نبی من بنی اسرائیل الله تعالی د بنی اسرائیلو په انبیاو کې یو نبی ته وحی وکړه او سی ورته فرمایل ان اخبر قومک چې اے نبی خپل قوم دی خبر که انه لیس عبد یصوم یوما چې یو بنده یو ورځ روژه نسی ابتغاء وجهی زما د رضا دپاره نو الله څه ورکوي الا اصححت جسمه زاغله جسمانی صحت ورکومه واعظمت اجره او اجر چې کوم دی د هغه عظیم کوم اجر ورله لوی ورکوم. د دوانو روایتونو کې دا خبره ذکر شوه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو روایت کې فرمایل روجې نسئ صحتمن بشئ. او دلته کې الله د بنی اسرائیل یو نبی ته وحی وکړه چې څوک زما د رضا دپاره یو ورځ روژه نسي الا اصححت جسمه زاغله جسمانی صحت ورکوم. د دې دوانو روایتونه پته ولګېده چې روژه دا د انسان جسم له تقویت ورکوي او د انسان جسم چې کوم دی نو دا مضبوطی او طاقتوری. یو زمونږ ذهنونو کې دا خبره ده چې دا روژه د انسان جسم کمزوری کوي او انسان دا ضعیفه کوي کمزوری کوي. دا زموږ ذهن کې یو وهم دی الان کې روژې سره د انسان جسم ته تقویت میلاویږي. په دې وجه باندې هغې خلکو له هم په دې دوانو روایتونو باندې غور او فکر کول پکار دي. د چا بچي چې دا خواهش لري چې موږ د روژه ونسو او دیو چې کوم دی د روژې نه شوق لري او بچي ښه لوی همي خو والدین چې کوم دی نو منع کوي وایي په تا کې څه دي تا خو که روژه ونیوه نو دا شتهی نه به در پکې وچه شي او ختم به شي. الان کې دا خبره غلطه ده. روژه انسان له تقویت ورکوي
روجه چې کوم دی د انسان صحت دا ښه کوي، دا د انسان صحت خرابوي نه. په دې باره کې فرز البقار سے خپلو خطباتو کې واجبه واقع خپله لیکلې ده او یو دوه مثالونه یې په دې باندې ورکړي دي. هغه وایي زه امریکا کې ناست وم د یو انجینیر سره، نو خبرو اترو کې هغه ما ته را خبره وکړه چې زه نن سبا په روژه کې یم، روژې نه سم. نو ما ورته وی چې ته غیر مسلمه روژې سره نسي؟ نه ما ته وی روژې د دې لپاره نسم چې روژه دا خو انسان جسم له تقویت ورکوي او د انسان د جسم نه مرضونه ختمی سیزي. ځکه موږ ویلو جمعې په ورځ باندې چې رمضان وایي دې ته سیزل والا میاشت د انسان ګناونه سیزي. نو دغه انجینیر ما ته وی چې زه نن سبا روژه کې یم، ځکه چې روژه د انسان جسم له تقویت ورکوي او د انسان د جسم نه بیماری چې کوم دی نو سیزي. او کور کې مې هم دا ویلي چې تاسو د مسلمانانو په شان کال کې یو میاشت روژه نسي او زه خپله نسم، ځکه چې د انسان په جسم کې داسې په سوونو مرضونه پیدا شي چې د هغې هر یو علاج دا د انسان دپاره مشکلي. خو چې دی په کال کې یو میاشت دی دمه ورکړي د معدې له او دی خوراک کم کړي، نو د انسان هغه مرضونه هغه خود به خود چې کم دی نو وچ شي او ختم شي. په دې وجه باندې پته ولګېده چې روژه انسان له تقویت ورکوي او روژه انسان له صحت چې کم دی نو ورکوي. نو ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل چې صومو تصحو، روژې ونسئ صحتمند بشئ، صحت په یو چې کم دی نو جوړ شي. په دې وجه باندې یو مشهور فلاسفر چې د هغه نوم چې کم دی نو سقراط او دی د عیسی علیه الصلاة والسلام نه 470 سال مخکې چې کم دی نو تیر شوی دی، مشهور سړی دی. نو ده چې به په یو مسله کې تحقیق او ریسرچ به یې کوو او د ده ذهن به هغې مسلې ته نه ور رسېدو، نو ده به د هغې دپاره 10 ورځې روژه ونیوه. نو چې 10 ورځې روژه به یې ونیوه نو د روژې سره به د ده ذهن قدرتي تیز شو. نو بیا به د 10 روژو نه پس چې د هغه مسلې ته چې مخکې د هغه ذهن هغه مسله نه راغسته، هغه تحقیق چې کم دی نو د ده ذهن نشو کولی، نو اوس به یې هغه مسله چې کم دی ذهن ته راله. دې نه پته ولګېده چې د انسان ذهن د انسان وجود دی له روژه چې کم دی نو تقویت ورکوي او روژې چې کم دی نو مضبوطوي. او بیا یو مشهور طبیب بقرات چې کم دی، بقرات دا ډیر زیات مشهور او دا مشهور چې کم دی نو د څه وجې نه چې ده به خپلو مریضانو له تداوي بصوم کو او روژې په ذریعې سره چې کم دی نو دوای او علاج. مریض به راغی، ده به د مریض نه تپوسونه وکړل، که د مریض بیماري به کمه وه نو ده به ورته په شیټ د پاسه ولیکل چې 3 ورځې روژه ونسه. نو روژې سره چې کم دی نو د هغې بیمار مرض چې کم دی نو دا به ختم شو. او که مریض به راسې و چې د هغه مرض به سیوا نو ده به ورته په چیټ باندې 10 ورځې روژه، چاته 20 ورځې، چاته میاشت، نو ده به تداوي بصوم کو، یعنی علاج چې کم دی نو دا د روژې په ذریعې سره به یې کو. نو په دې وجه باندې به د ده مریض دا ښه کېده، هر قسمه مریض چې به په دې وجه د چې کم دی نو شهرت موندلی. او بیا پیر صاحب چې کم دی خپلو خطباتو کې یو 2 مثاله ورکړي دي چې دا روژه او دا فاقه دا کم خوراک چې کم دی نو انسان له څنګه تقویت ورکوي. منظري مثال، منظری چې کم دی نو دا د ځنګل بادشاه دی، په تمامو حیواناتو باندې دا یو باروبه حیوان دی. د ده چې کم دی جسم د نور حیواناتو نه وړوکی دی، لکه ځنګل کې نور حیوانات دي چې هغه د منظري 3 چنده 4 چنده حیوانات دي، خو بیا هم چې د منظرۍ راکې باسي نو ماتې کړي او په مخه باندې ترا حیوانات ځغلي. د دې وجه سره د دې وجه ده قلت طعام، خوراک چې کم دی نو کم کول. ځکه یو خو هغه ځنګلات چې په هغې کې د حیواناتو ته ښکار ډېر میلاویږي، یو هغی چې هغې کې ښکار درته ډېر کم میلاویږي. لکه زموږ د سوات غرونو کې منظري پرېښودي، نو دې غرونو کې ورته څه میلاویږي، چېرته هفته کې یو پیره خوراک کړی، نه دیو ډېرې زیاتې فاقې او ډېرې لوږې چې کم دی نو برداشت کوي. په دې وجه د دیو بدن کې ډېر زیات طاقت وي چې هغه د ځنګل بادشاهي.
او بل یو حیوان دی چې هغه سمندري حیوان دی مگرمچ چې کوم دی دلوم الله تعالی طاقت ورکړی دی چې هغه منظرې د اوبو غاړو له ورشي او دی چې کوم دی نو اوبه څکي او دغه مګرمچ د خپې نه ونسي نو بیا ترې ځان نشي خلاصولی د دې راز سره چې دله الله تعالی دا قوت ولې ورکړی د دې جسم ډېر غټیږي 200 کیلوګرامه پورې او کم یو چې 700 کیلوګرام ته ورسي نو د خوراک چې کوم دی نو صرف 700 ګرام د 1 کیلو نه هم کم او دا په شپه ورځ کې یو پیر نو د کم خوراک د وجې نه الله دله دا طاقت چې کوم دی نو ورکړی په دې وجه باندې محققینو تحقیق کړی دی چې دنیا کې د ټولو نه مضبوط چې بیماری هم پکې نه او طاقتور حیوانات کم دي هغه حیوانات د هغې علاقې چې هغې باندې واوره د ډېر وخته پورې پرته او دا حیوانات په غارونو کې پراته د یو طرف خوراک څه نه میلاویږي نو د هغو جسم چې کوم دی نو زیات طاقتوري او اکثر پر یو کې چې کوم دی نو بیماری نه په دې وجه چې کوم دی د دې روایتو نه پته ولګېده چې روژه دا انسان له صحت ورکوي د انسان بیماری چې کوم دی نو ختموي ها البته یو خبر ذهن کې هله ساتل پکار دي که داسې مریض او دته چې کوم دی نو ماهر ډاکټر ووایي چې ته روژې منسه نو بیا دغه مریض دی د دې ماهر ډاکټر چې کوم دی په مشوره باندې عمل وکړي دی چې کوم دی د هغه مطابق دی هغه ورته سوی په هغه طریقې سره چې کوم دی نو روژه بیا ماتولی شي به هر کیف نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې اغزو تغنمو تاسو غذا کوئ جهاد کوئ نو تغنمو غنیمت په بیا مومئ وصومو روژې نسئ تصحو صحت په بیا مومئ وسافرو تستغنو سفر کوئ تاسو به غنیان شئ مالداره به شئ او بل روایت کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله تعالی انبیاو کې یو نبی ته هم دغه وحی کړې وه چې خپل قوم دې خبر کا چې کم یو بنده زما د رضا دپاره یو ورځ روژه ونسي الا اصححت جسمه زه هغه جسماني صحت ورکوم او اجر چې کوم دی نو هغه عظیم ورکوم الله تعالی دې په دې دواړو روایتو باندې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.